سم ترمیم د لاندې ماته د 2 روپو یونټ ته په خپل ګټه کې اعلان کې دی کې ګټه نه پکار ده چې دا ضرورت دی دا کاروبار نه دی او نه ستاسو پلار کاروبار دی ګورنمنت اف پاکستان چې ته په دې کې ګټه کې دا ضرورت یې هغه پوره کا کچری ته دی باندې د څه خبرې چې د قوم او د ملک او د غریب د فیدی لپاره چته نو ته په دې باندې 15 روپے ټیکس اوچت کړه داغې نه اربونو روپے جوړیږي اچ اوچت کې نو بیا داغې په بابت دا ضروری ده چې دا پیسې ته کم ځای کې لګي آیا د پایا شو باندې لګي ته د چیف جسټس په ایر کنډیشن په گاړو او په سپورټ باندې لګي ته د بیوروکریټو په ټماټرو په سترو والا د 2 کروڑ گاڑی باندې لګي او کنه ته د یو غریب چې دا کور کې چوله نه لګي اغه له سہولت ورکې نو کو چرته دا انصاف نه ورکې نو د دې مطلب دی چې ته د ای پی پیز یعنی چې کوم ډاکوان دي دغه پښا باندې ولاړې چې ته دغه پښا ولاړې نو ته ظالمې زمونږ چې کوم دی د آرمی فورس سیستم دا خواسته چې تاسو د آی پی پیز پښا باندې او د ظالم حکومت د موقف پښا باندې چې تاسو درېږئ نو موږ ته دا ښکاری چې تاسو د ظالمانو پښا باندې او د مظلومو ته مخامخ ولاړی نو تاسو له چې موږ کوم پیسې درکو د ټیکس ادي لپاره خو نه درکو چې تاسو د عوامو خلاف خپل فور طاقت استعمال کړي په وزیرستان په مومندو کې تاسو د اپریشن په نوم باندې دهشتګرد کم او عام خلک چې کم دي هغه ته وچنه دا غیم غټ دلیل دا دی چې کله تعالی په شمال کې او په جنوب کې او په بورډرز باندې تا ته قبایل راپاسيږي نو قبایل چې 50 کسان هم راپاسيږي په کار چې تاغه دهشتګرد ډیکلیئر نه کې او پرېږي دي تا ته په زرګونو په لکونو خلک راپاسيږي او هغه ته جرګه جوړه کی نو دهشتګرد خود څه نه چې دا سټیټ د دهشتګردو دي چې دلته کې شل 15 زره 1.5 زره سلويخ زره لک یو نیم لک کسان راشي او ته هغه ته بیا وایي چې نه زما اپریشن کوم او هغه ته وایي چې دلته دهشتګرد نشته هغه ته هم دا وایي چې دهشتګردو لار چې کم دی هغه بورډر دی هغه ایرپورټ دی هغه چې کم دی سمندري لار ده کله درې لارونو باندې یو سړی رانغه نو بیا ټیک شو ته تاغیلم جواز جوړ کړی دی چې دا فیسیلیټیټرز دي نو ته دا سوچو کچېره نن که زما غونډه کې سړی را پاسېدل دي نو زما غونډه کې سړی خو سټیک هولډر دی او کو سبا مانه دهشتګرد جوړ شي نو بیا به د دې څوک ذمہواري د دې ذمہوار به عدلی د ذمہوار به پاک آرمي وي د دې ذمہوار به زما چې سونه د سټیټ سیستم دی کرپټ غلط سیستم دی او جابر سیستم دی अब د دې ذمہواري او بیا به د دهشتګرد نه ما دهشتګرد امریکای د کشمیر آزادۍ لپاره چې کوم کسان نه سیاسي امریکا ټیرریست وایي او زمونږ خلک چې کوم دي هغه ته د ازادي دغه ورته وایي مشرع لمبردار ورته وایي او مطلب دا دی چې دا د دوه کسانو د مفاداتو موقف دی د یو رائټ وی د یو رانګ وی دا پته نه لګي چې د چا رائټ دی او د چا رانګ دی خو رائټ د هغه چا دی چې کوم د غزه کسټوډین دی محافظ دی موږ د ملک کسټوډین یو موږ د محافظینو موږ ته حب الوطنی نظر پاس هغه خلک نه خي چې کوم د دې ټیکا غشته ده موږ به خلکو ته دا خيو چې موږ د دې ملک کسټوډین یو او وفاداری دی ته وي کم سړی چې سټیټ او داغه د پبلک سره غداری کوي او داغه وسایل خرڅي او داغه عوامو باندې ظلم کوي نو دی ډبل کمیټډ ټیرریست او په د باندې ډبل دفي لګيږي او داسې دفي په لګي چې هغه عامي دفي نه دي دی باندې نوې دفعه ولې چې یو سړی کده یو سړی قتل وکي نو داغه مداوا کې دي شي خو چې هغه د ټول قوم قتل وکي نو ظالم دی او د ظالم خلاف پښتونخوا قومي جرګه نن دلته درنه ولګوله د چیف جسټس د طرف نه داغي نمائنده ایډوکیټ جنرال ایډیشنل ایډوکیټ جنرال سپریم کورټ نوروز خان دلته راغی هغه موږ ته دا باور کو چې په موږ زما سباله چیف جسټس صاحب سره کېنم نن داغي چټي دا او ان شاء الله ما ته وی چې تاسو ته 24 غنټې الټیمیټم دی د 24 غنټې نه پس کچري چیف جسټس موږ ته مداوره نکړه نو موږ خپل کردار ادا کوو چې پای کې موږ ارسو وکړو الحمدلله زه یو فلسفر یم تاسو ته به پته یې بنئ ما فلسفه ویلې ده او د پلیټو یو سټیټمنټ دی چې ا فلسفر شوډ بی د کینګ اف د سټیټ نو هغه دا نه دي چې سره هغه څو پاغله اقتدار ورکي داغه اټیټیوډ او داغه پیټرن او موډس اپرنډي بداسي وي چې هغه د سټیټ سونه افیرز یا بداسي طریقې سره هندل کوي چې هغه within the frame of constitution او within the frame of law او مونږه از لا abiding society زمونږ ډومري چې کوم فیس دی هغه لا abiding society پترو subject to the frame of constitution مونږ هغه کې چیف جسټس سشنن ولاړیو نو زموږ سره دنه کیس ته ماغه سره لیګل یو سټیټس ته او زاغه ته دا ویم چې ته د انصاف پاتو میاشتو کې ولې نه ورکې ته ماته دا وایا ځان سره ضمیر خپل وجود ضمیر سره تاسو کا چې یو سړی ماته میاشت نه اوري
نو که زه د هغه ګیټونه مات کړم نو دا حق په ما دی که دا په ما فرض دی او که نه دي چې هغه انصاف نه ورکوي او دویم چې هغه دکان کلو کړی دی نو د هغه د دکان په بابت که هغه راکړي د هغه په وړاندې به هغه د پولیس ته ووایي ما د ګیر کړي که نه خو هغه سره دا حق نه دی حاصل ځکه چې هغه ته دا پته ده چې زه په غلطه باندې یم سټیټ په غلطه باندې روان دی د ظالم جابر آی پی پی ظالم دی او که نه دی ټول پاکستان یونانیمسلی ډیکلیریشن ورکوي چې دا ظالم دی او جوډیشري او فوج د هغې په شا باندې ولاړ دی نو ته ماته دا ووایې چې زه به دا نه وایم ما ته چا پلار هم به هغې نشي ویلی زه کسټوډین یم زه به خلکو ته دا ښیم چې پیټریاټیزم څه ته وایي دا به د پاک آرمي ته ښیم چې پیټریاټیزم دې ته وایي چې کوم سړی د سټیټ د هغې د ټریټري د هغې د انسټیټیوشن او د هغې د پبلک خیال وساتي دا وفادار دی دا غمخوار دی دا د دې سرپرست دی دا د دې کسټوډین دی او چې دې کې یو فیکټر هم پکې نه وي دا غدار دی او د غدار سزا په دغه مخامخ پول باندې ځوړندول دي دا نن چې تاسو سره کوم مذاکرات وشو نو که دا ونه منلي شو تاسو 24 غنټې ټایم ورکړی دی نو د هغې نه بعد بس تاسو اقدام سي زمونږ دا زمونږ کمپین دی دا روان دی د دې تعلق د های کورټ د سپریم کورټ او د دې د فیصلو سره نه دی دومره کیدی شي چې که مونږ های کورټ مونږ ته یو ریمیډي راکړي نو زمونږ سیزونه یو میاشت کیدی شي خو دا مسلسل سیز روان دی دا یو جدوجهد دی جهد مسلسل دی په دې کې زه خپل قومي وسایل دا بهر ته نه پرېږدم دا زمونږ په دې باندې اوس فایټ روان دی دا یوازې د بجلی خبره نه ده دا یوازې د هر ته نه پرېږدم دا زمونږ په دې باندې اوس فایټ روان دی دا یوازې د بجلی خبره نه ده دا یوازې د آی پی پیز خبره نه ده دا یوازې د های کورټ مخې ته د احتجاج خبره نه ده زمونږ چې څونه وسایل دي هغه په یو قانون باندې مونږ د غیر ملکیانو لاس ته نه ورکوو که چېرې تا سره قابل خلک نشته نو تا ته د ای آی نواله سبجیکټ سپیشلیسټ چې کوم دی تا سره په ملک کې موجود دي تا هغه سپیشلیسټ چې کوم دی سټوډنټان هغه ولېږه هلته دلته فوج چې کوم سړی ریټایر شي هغه فوراً د زما د ورکوټي بچي په نوکرۍ باندې ولګوي د هغه نه نوکري والي هغه هلته نشې کوي چرس کی هیروینز کی آیس کی د دې وجې نه چې یو فوجي راغی هغه زما په سیټ باندې قبضه واچوله په زرګونو په لکونو تعداد کې فوجیان لګیا دي چې ریټایر کیږي هغه نه ریټایر کیږي هغه صرف په مرګ باندې ریټایر کیږي بلکې په مرګ هم ریټایر کیږي د مرګ نه پس هم هغې ته پیسې رسي ولې زما د قوم بچي چې کوم بېروزګاره ناست دي په دې هم خبره کوو زما ملک په غیر ملکونو چې کوم کمپنیان دي په هغې باندې خرڅېږي د امریکې او د آی ایم ایف چې کوم دی دا یو قرارداد جوړ شو موږ دا قرارداد ډسمنټل کوو د دې ریجکشن کوو او بل دا چې 18وي ترمیم دی د 18وي ترمیم د لاندې د صوبې چې څونه وسایل دي موږ په اوبو بجلي جوړو د اوبو بجلي د 1.5 روپۍ نه والا په 2 روپو پورې 15 روپۍ په ډومېسټک کې ګټه ورکوو او 8 روپۍ په کمرشل کې ګټه ورکوو دا ډېره لویه ګټه ده دا ګټه موږ هم نشو کولی د دې ګټې نه چې هغه 1 روپۍ سیوا اخلي هغې ظلم کوي جبر کوي هغې دپاره موږ باندې دا فرض دی زموږ نیکسټ ټایم بل موږ نن اواز ورکړو چې د 2 روپو ډومېسټک او 10 روپۍ کمرشل نه زیات په څوک ورکوي هغه به بل نه ورکوي په دې باندې به موږ ټول پېښور راوچتو او که کله هم د وابډي یو عملکار هغه لاړو د چا نه ډسکریکشن وکړو نو ټول پښتونخوا قومي جرګه به راپاسي او د هغې به مو توړ جواب ورکوي اخره کې تاسو پښتونخوا قومي جرګې له څه پیغام ورکوئ زه زمونږ چې د وطن څونه پښتانه دي بلکې پرون ما سره د پنجاب کسان هم رالل هغې وي چېرې موږ د ما ته ټول زما بچي دي زه خیبر پښتونخوا له ګټه نه کوم ته چې په پښتون اعتماد کوې نو زه به پنجاب له هم ګټه کوم سند له هم کوم بلوچستان له هم کوم او ګلګت بلتستان له هم کوم دا د صوبو د دغه جنګ نه دی دا د فنډامنټل رایټس دی او دا د کانسټیټیوشن د فریم دی کانسټیټیوشن موږ ته یا پارلیمنټ موږ ته دا راکړی چې 18وي ترمیم دی د هغې د مخې نه چې قومي وسایل د هغې نرخ او د هغې ضرورت دا به صوبه ډومبې خپله پوره کوي نو زه په صوبه کې لوډ شیډینګ نه منم خیبر پښتونخوا خیبر پښتونخوا قومي جرګه په خیبر پښتونخوا کې لوډ شیډینګ نه مني پښتونخوا قومي جرګه د 2 روپو د اوبو چې کوم پیداوار دی د هغې نه زیات بل نه مني د ډومېسټک دپاره او 10 د کمرشل دپاره دې نه چې زیات ورکوي په موږ باندې به دا فرض وي چې موږ به بل نه ورکوو باقي زما وسایل هغه چې بله صوبه په غاصبیت سره خوري موږ به د هغې مخنیوي کوو اوبه زما پروډکشن دی او هلته په ګیټ کې دفتر هغه کلو کړی دا سیزونه به نه چلیږي انشاءالله دلته چې د کومو خلکو فنډامنټل رایټس وایلیټ کیږي د غریب د مظلوم د کونډې د یتیمې د هغې دپاره قومي جرګه راپاڅېدلې ده زما ټولو ته دا خواست دی چې ټول را یو ځای شي د قومي جرګې ملاتړ جوړ شي قومي جرګه د حق اواز دی قومي جرګه د آئینو د هغې د دایرې د لاندې کار کوي
او قومي جرګه چې کم دی د حق आवाज دی داسې د حق आवाज دی لکه څنګه چې د اذان کیږي پوه او چې کله د حق आवाज اوچت شي نو بیا په جمعتونو کې اذانونه لکه په کلار ویل کیږي ځکه چې د قوم او د مظلوم د پر आवाज د الله په نسبت باندې دا زیات پدې لري چې ارایت الذی یکذب بالدین صورت چې جوړ شوی دی نو هغه کې د مزګزارو د هلاکت د پر ودا شوی دی چې کله جمعتونو کې تاسو صدې لګوي او د غریب او د مظلوم حق د پر نه راځي نو الله وایي د دکان د جمعات ولا دکان بند کا هغه ته وی فویل للمصلین الذین دا هغه مزګزار کافر نه یاد کړي شرک نه یاد کړي ټول ته خاصه چې را پاسيږي او د قومي جرګې ملګرتیا وکړي